الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياكم وما شجر بين أصحابهم فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل وبارك وسلم. زمان معزز سامعین و حضرات ورنو نننے بیان باقیدی متعلقہ بیان دی دا سنة والجماعة بدال زیغ سرا طریقہ کار دا چلند و روش د سلام دا چولو د جنازې د تګ راتګ او د خپلولۍ د پاللو څه صورتونه دي. یو طرف ته مسلمانانو ته امر دا دی چې تاسو سلامونه اچوئ علی من عرفت ومن لم تعرف، چې ته یې پېژنې که یې نه پېژنې. یو طرف ته د خپلولۍ د پاللو امرونه مسلمانانو ته متوجه دي، بل طرف ته دا مشکل مسلمان ته پیدا شي چې د یو اهل سنت والجماعت سنی مسلمان ورور یا ورور یا یو رشتہ دار یا یو تعلقدار شیعه شي دی بس کوي باغو سلام شي کنا ای کر مړی وشي جنازې ته وځي کنا مړی ژوندې پالل و داغه سره دی کوي کنه بکوي. یا د یو چارور خارجي شي د کتاب په زبان د سلف په نس ورته خوارج وایي او زمونږ استادو جدید اصطلاح باندې ورته وهابي او داعشي وایي. د چارور یا رشتہ دار داعش سره شي وهابیانو سره شي دیو پاغي سلام اچي کنه باچي تعلق بساتی نه بساتی. آیا تعلق پالل د تپکار دی که تعلق ترکول د تپکار دی؟ دغه بنیادی موضوع باندې نه بیان کېدم کې او ناستو سامعینو ته او د ریکارډ نه اوریدونکو ټولو ته زما دا مطالبه ده د هغې نه چې دا ریکارډ ځان سره وساتي
او دا ریکارډ ونور خپل دوستانو باندې واوري چې دا د ډیرو احادیثو د علماو د سلفو د اقوالو مجموعه ما جمع کړې ده چې باغی کې اهل سنت ته پته ولګيږي چې د اهل بیت سره په د کردار څنګه دی. بنیادی خوارج او شیعان روافض چې دي دا په دې دواوی اډلو کې ډېرې ګمراه ډلې ګینې نورې ډلې د قدریا د جبریا د مشبهه او د معطله دولس جماعات هغوی هم لري او 12 جماعت د روافض او شیعان او 12 جماعت د خوارج او وهابیانو شپږ په 12 کې 72 جوړیږي یو پکې د اهل سنت والجماعت 73 جوړیږي. خدا نور چې څومره جماعات دي که قدریه دي که جبریه دي که مشبهه او معطله دي دی اسلامی تاریخ کې دومره هوج او اماراتو ته نه دي رسېدلي نو مسلمانانو ته چې ډېره سردردي نه ده جوړه شوې. 1200 کاله 1300 کاله د صحابو د زمانې نه دی خوا تقریبا 1300 کاله چې د اهل سنت ته مشکل جوړ شوی دی دا د خوارج او وهابیانو نه جوړ دی او دا د شیعانو او روافضو نه جوړ دی. هغوی هم اماراتو ته رسېدلي دي او دوی هم اماراتو ته رسېدلي دي. هغوی هم یو ملک پس شا لري چې هغوی حمایت کوي او خوارج او وهابیان هم یو ملک لري چې پس شا د هغوی حمایت روان. نو دوی سره پیسه ده، دوی سره خرچه ده، دوی سره پس شا لاسونه دي. اهل سنت په هر وخت کې د دوی نه ډېر پتنګ باندې وي. د دې دواړو جماعاتو بنیادی گمراهي چې دا خپل عقاید مردار خو لري خو یوه لویه خبرداره چې دې دواړو کې د صحابه کرامو تنقیص پروت دی. خوارج هم د صحابه کرامو سره بعضو سره دشمنی لري، وهابیان او شیعان هم د بعض صحابه سره دشمنی لري. حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر دا درې واړه خلفاو سره اعلانا شیعان دشمنی کوي او داسې شیعان هم شته دي چې امریکا کې د شیعانو یو مناظر مولا په نوم د الله یاري باندې ناست دی او هغه چیلنجونه په دې خبره باندې ورکوي چې بیبي عائشه رضی الله عنها او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه معاذ الله معاذ الله د دغه پلیت لعین د خپل الفاظ دالي چې دا دواړه کافر دي د مسلمانان دي. دی اړخنا د وهابیانو چې کوم د صحابو سره دشمنی روانه ده هغه داسې علمي او د سرو زرو رنګ ورکړي دنه دشمنی ده او ښکاره به عوام نه پوهېږي. مثلا د وهابیانو سرګردا ستاسو د علاقې د گنج مولا چې کوم کتاب لیکلی دی هغه نه استفتاء شوې ده چې اصحابي کالنجوم صحابه زما په شان د ستورو دي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم کم صحابي پسې تاسې اقتدا وکړه سمه لار مو بیا منتدا حدیث دی. دنه استفتاء شوې ده خپله کتاب فتاوه کې مونږ څه پرته ده چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی دا څنګه خبر ده چې صحابه پسې سړی تللی شي که نه شي تللی. دې جواب کې ورته وایي چې للصحابة آراء بعضها صحیح وبعضها غلط واضح. د صحابو نظرونه دي، رائے دي، یو څه پکې صحیح خبرې شوي دي، یو څه ښکاره خطاګانې دي. نو موږ څنګه صحابو پسې لاړ شو؟ دا د ګنج مولا چې اوس خو ورک شوی دی لیکن د هغه په کتاب کې د الفاظ خو نه ورکېږي پراته دي موږ سره. دا د جمله صحابو دشمنی ده خو علمي انداز کې ده. مونږ خو چې د صحابو اتباع کوو په دې معنا باندې چې صحابو محمد مصطفی په سترګو کتلې نو کله یو مونږ کوي په څه طریقه باندې مونږ ځکه د پسې ځو چې د رسول الله په سترګو کتلې نو ځکه به دا مونږ صحیح وي که نه؟ ځکه به دا مونږ صحیح وي. مثلا زما یو شاګرد دی 10 کاله ما ته تېر کړي، یو کس دی زه په سترګو لا نه یم لیدلی
هغه سړی ما پس یو خبره کوي او زما شاګرد یو خبره کوي، خو عاقل باید د شاګرد خبره ومني. لکه د 10 کاله تیر کړي شیخ صاحب خبره کوي، دا ضرور یقیني دا هغه خبره ذکر چې دی طالب 10 کاله تیر کړي. صحابه کرامو د محمد مصطفی سره 10 کاله 15 کاله 20 کاله 30 کاله تیر کړي. نو هغه خبره مونږ ځکه منو چې د نبی اسلام خبره مونږ ته کیدا معتمده ده. د نبی اسلام طریقه دی پسترګو کتل او دوی سوي صحابه راي دي څه صحیح څه غلط. ریکارډ یو کې سټ چې وی دی ورکم کا هو رکیږي چرتا هغه الفاظو سم ریکارډ کې شته دي چې دی وی حضرت عمر فاروق سے بیادای 250 ضایع د قران او سنت خلاف کړل. ګوره د صحابه یو علمی دشمنی د علم په انداز کې عوامم په دې پويږي چې حضرت عمر سے د خلکو ته دومره سپک معاذ الله چې هغه د قران او سنت یو دشمنو چې 250 ضایع دغه مقابله کوي. نو دا دواړه جماعات د صحابه په ګستاخی بیا د بری گمراه شوی، دا د سنت د دایرې نه وتلی دي، په اهل زیغ اهل بدعت کې داخل شوی. دا اهل بدعت متعلق خاص کر د صحابه او د منځنی اختلافاتونه د ځان د بچو د پارا رسول الله مبارک مخکې نه مونږ ته ارشاد نه کړی. یو حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کم مجلس کې زما د صحابه او د تنقیص خبر را یاد شوي فامسکوا ژبې بندې کړئ. خبره کېده بل چا پسې او خبره ورسېده صحابي ته او مجلس کې په صحابه یې اعتراضونه شروع شول. رسول الله مبارک فرمایي فامسکوا، تاسو به ژبې بندې کې ګوري چې تاسو هغه کې څه خبره ونه کوي. د یو صحابي په شان کې خبره درنه چرته ونه شي. وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، سخت ځانو ساتئ دا هغه منځني اختلافاتونه چې زما د صحابه په منځ کې را جوړ شي. لکه امیر معاویه رضی الله تعالی حضرت علی کرم الله وجهه منځ کې څومره اختلاف راغی، جانبینو نه څومره شهیدانو شول. رسول الله مبارک ته دا پته و چې دا سلاسه مسله برا روانه وي، خو هغه خو بدواړه په حق باندې وي، خو امت کخکته یو جانب ته گمراه ویل غلطي ویل هغه به گمراه شي، به د سنت نه پیوځي. وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، ځان پک لکو ساتئ دا هغه سنا چې زما د صحابه په منځ کې اختلافونه راغلل. تاسو دې کې د خبرو گنجائش نه لرئ چې تاسو پکې خبرې وکړئ. فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، زما صحابه هغه مقام والا خلق دي که زما یو صحابي تاسو کې یو زما بل امتی چې صحابي نوي د احد د غروم رستر زر صدقه او خیرات کی ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، زما د صحابي یو مد خیرات بلکې داغي نیم مد خیرات تبونه رسیږي. مد څه شی دی؟ یو پیمانه څلور مد ده، یو پیمانه څه د پاسه 3 کیلو کې چې زمونږ استاد په حساب داغی سلورم ایسا دا کلو نم کم اشوا سکم 1 کیلو. رسول اللہ مبارک فرمائی چې صحابی زمانوی و زما امتی وی کدا احد دا غروم رسرزر خیرات کی، خو چې زما صحابی سکم کلو عمر خیراتو کی نو د دې بل کس دغه د احد دا غروم رسرزر به زما د صحابی خیرات ته ونه رسیږي. نو دا څومره مقام دا یوازې د نفقې مثال ورکه دغه سی منځ واخلا دا زمو استاد د زرګونه رکعات تمون د صحابو 2 رکعات ته نشي رسیدي، زمونږ استاد حجونه د هغه حج ته نشي رسیدي، زمونږ روزي د هغه روزو ته نشي رسیدي. په هر لحاظ سره صحابه کرام د دین په لحاظ بل حدیث بیانو مبارک فرمایي الله زما د امت چان کچان دا زما صحابه زما صحابیت ته خاص کړل. دا خاص خلک دي، عام خلک نه دي. ګوري دا سو وسقرنی رحمت الله علیه شان ته وګورئ څومره مستجاب الدعوات دي چې رسول الله مبارک حضرت عمر سے توای تورلې هغه توای زما امت د پاره د بخنه دعا وغواړه. دا څومره شرافت منصوصي ولې دي، نص په وارد دي، ټول امت په ولایت او بشان متفق دي. لیکن د رسول الله مبارک د صحابیت قابل نو الله د مور د خدمت د وجناغه نه پاتې قابل نو دی. د رسول الله مبارک د سینې د مشکات نه ډایرکټ پرتاو د فیس ته دغه سینه قابل نه و. کوي سي قرنی رحمت الله علیه رسول الله په دې سترګو داسې کتلې وې لمبا لمبا بشوي سوځیدلې به هغه شوټینګ یې لري لمبو ته او صحابه ډېر لوی استعدادونه او هغه ته مخامخ بناس
نګوري حضرت عمر سے غاښونه او جامې ډکې دي او هغه چې کوم دې کوم ځای کې اورېدلي زما د محبوب غاښ شهید شوی دی ټول یې د ځان نه ایستلي برداشت نه لره کړه برداشت نه لره حضرت عمر سے مخامخ ور سره دی په احد کې هغه برداشت لري هغه غاښ نه وباسي ځان نه اویس قرني سے بل ته نه ټینګېږي غاښونه ځان نه وباسي دې دا معنا نه ده چې ګینه د محبت د صدیق اکبر صاحب نه زیات د مینه د بلال صاحب نه زیات و دا وجه نه و دا وی استعداد غټو د استعداد کم د دې استعداد قابل د محمد مصطفی د ظاهری دیدار نو ځکه الله تعالی صحابیت مقام د تورنک بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابه او عیبونه م بیانوي ومن سبهم فعليه لعنه الله که زما د صحابه او عیب چا بیان کا پاوی د الله تعالی لعنت صحابه او شان کې به زبان درازي نه کوي ټول صحابه او تبر قدر په نظر باندې ګوري بی عائشه رضی الله عنها خود امهات المؤمنین ندا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د وخت د پاره کاتب د وحی پاتې شوی دی او د مسلمانانو یو لوی امیر د مجاهدینو پاتې شوی دی ټول مسلمانانو امیر المؤمنین پاتې شوی دی رسول الله مبارک ته خوشاله او راضی د یو صحابي په شان کې با زبان درازي نه کوي دارنګ رسول الله مبارک فرمایي ان الله عز وجل اختارني الله تعالی زپ دې ټول مخلوق کې غوړه کړم واختار لي اصحابي او زمان صحابه زمان د صحبت د پاره په دې ټول امت کې غوړه کړم فجعلهم انصاري الله تعالی صحابه زما د دین امدادیانو ګرځول وجعلهم اصحاري رحمت الزمولي او سرګنی را نصیب لپاره کې وانه سيجيء في اخر الزمان قوم ينقصونهم زرد شراب شي په اخر زمانہ کې یو قوم چاغي به زما د صحابه تنقید شروع کی الا رسول الله فرمای خبردار ای امت زما کداغه زمانہ تاسو لن دکړه چې زما د صحابه تنقید پکې شروع فلا تؤاكلوهم دغه خلکو سره په دسترخوان خوراک تکې نه په یو دسترخوان روټي ور سره ونه خوري الا فلا تشاربوهم د دې سره په یو مجلس کې وبونس کوي د دې د لاس وبونس کوي د دې خوراک ونه خوري الا فلا تناكحوهم خبردار دې ته لور خور په نکاح باندې ورنه کوي الا فلا تصلوا معهم خبردار دې سره په یو جمعه کې منځ نه کوي الا فلا تصلوا عليهم خبردار چې مرشو جنازې مونږ په ونه کوي عليهم حلت اللعنه چې زما د صحابه تنقید کوي دا جماعت ده چې په دې لعنت او الحلال دي د دې د نوم سره لعنت الله علیه ویل پکار دي نه چې رحمت الله علیه وسره ویل دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امت ته ارشادات دي چې څوک پیدا شو چې د صحابه تنقید وکاو د صحابه شان کی خبرې کوي ما مخ کې مثالونه درکړه که وهابیان دې تنقید کوي که شیعان دې تنقید کوي شیعان قمقل خره بے علم جاهل هغه په صریح الفاظ لګیات او وهابیان د علم په انداز باندې ردی او د صحابه تنقیصات خلکو ته بیانوي د دوه جماعات سره په یو ځای خوراک د دې سره نکاح کول دې تلور خور ور کول دې سره جنازې په دوی کول دا ټول نبی اسلام امت منه کوي چې دا مکوي ورسره دارنګي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من مات من اصحابی بارض جعل شفیعا لأهل تلك الارض زما یو صحابی چې په کم سرزمین کې دفن شو نو زما دغه صحابی د دغه سرزمین او د دغه ځمکې ټولې ناحیې د پاره به ورځ د قیامت کې الله تعالی شفاعت ګرځي اصحاب بابا رحمت الله علیه سنان ابن سلمہ ابن محبق الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د سلام د ډیر زیات کوشش کوي زئی او د ډیر قدر کوي ځکه دا ورځ د قیامت کې چې موږ د حشر میدان ته ځو جنډه د مسلمانانو بل دي صحابي پلاس کوي بل حدیث مبارک کې راځي زما صحابي چرته دفن شي کان قائد لهم یوم القیامه ورځ د قیامت کې به قائد دیوي جنډه بل د پلاس کوي او دا ټول مسلمانان بل د پلخر کې بیا د حشر میدان ته جمع کیږي او دې حدیث نه پته ولګي چې شفاعتګری جوړیږي بیا شفاعت بکې د ټول خلکو لپاره د صحابه څومره شان قاری ته د لاسو شفاعت ورکړي او لسم نه ورکړي شهید ته داویو شفاعت ورکړي یو وینا نه ورکړي ګوري انداز ورکړي ورته حج ورکړي بس دغه حد دغه غواړه
او د محمد مصطفی صحابي ته دومره مقام ورکړي اهل تلک الارض غزمکه کې چې څومره خلک دي د دې ټول خلکو لپاره شفاعت اختیار د ورکړي چې دا ورځ د قیامت کې شفاعت دا څومره بر رسول الله مبارک فرمایي زما امت کې داسې خلک شته چې هغه یو کس به د 80,000 کسانو شفاعت کوي او به فرمایي چې دا 80,000 کسانو شفاعت کوي هغه یو به بیا دا 80,000 کسانو شفاعت کوي دا څومره دا چې خلق په دې امت کې الله تعالی پیدا کړی دارنګي سفیان بن عیینہ رحمه الله یو لوی محدث ته فرمایي من نطق فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلمه فهو صاحب هوا چا چې رسول الله مبارک د صحابه یو صحابي په حق کې سنا خبره وکړه فهو صاحب هوا دا د خپل خیر تابع دی دا بدعتي دی دا د هوا متبع دی د اهل سنت نه په دغه خبره وته دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي متعلق چا زبان درازي وکړه سنا خبره وکړه کاغه صراحتن او کې اشارتن او ردونه په کول دا تنقیس د صحابه دی د اهل سنت نه باندې اوسي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا کتاب زما پلاس کې داغي مبارک دی هغه ویلي چې اهل السنت اجمعوا على السمع والطاعه لائمه المسلمين واتباعهم اهل سنت اجماع کړی دا چې د وخت د عمرا او د مسلمانانو اطاعت بکې د امارت اسلامي نه سرغړول نه کوي والصلاه خلف كل بر منه وفاجر منذ د هر نیک سړي پسیم کې بد سړي پسې ویم کې خو چې اهل سنت مخکې ذکر کړ چې اهل سنت نو وتل بیا باندې کې ورپسې رسول الله مبارک وي مکه و مون پسې جنازي مون په مکه وا او چې اهل سنتو کګیره خریلم د مون بکې ورپسې اختلاف باندې جوړ فاسق نیکوکارا مون بد هر یو پسې کې خو چې اهل سنت په عقیده سره شریک وي والعادل منهم والجائر بادشاہ کا ظالمی مون پسې کې ک بادشاہ عادل مون پسې کې مخالفت پیدا کې بیا رستو د اهل سنت ساقری ذکر کړی دارنګي اهل السنه والجماعه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې خلافت د ائمه اربعه په خپل ترتیب سره ومني او مقام او فضیلت بم په خپل ترتیب سره ورکړي اول خلافت د حضرت صدیق سے براغه اول مقام بدته منی دویم د حضرت عمر سے دریم د حضرت عثمان څلورم د حضرت علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دې کې چې څنګه په ترتیب دی خلافت کې ترتیب دی نو دې په مقام کې بم دقه سي ترتیب ورکړي داسې باندې کې چې دا یو پر بل افضل وګڼي غني بیا د سنت د دایره نه پیوځي کچا په شیخینو باندې حضرت علی کرم الله وجه افضل ک چې دې په حضرت صدیق افضل دې په دغه یو خبره د سنت د دایره نه پیوځي والا یکاسر اهل البدع ولا يدانيهم او دې به اهل سنت به د اهل بدعاتو د جلسې کثرت نه راولي بعض خلک ویرا دي چې د دوی اجتماع د زخه سوا دي نه ماسي ورزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي دا غي کثرت بن راولي من کثر سواد قوم فهو منهم حدیث مبارک کی راضی کچا د یو ډلې نفری زیاته کړه دا به ورځ د قیامت کې وایي کې شماري تا دا غي نفوذ زیات کا هغه جلسه جوړه کړې دې لپاره حکومت خپل زور خي خلکو ته زور خي تسهیل تورلي سیل تورلي بس ته دا غوي نه په ورځ د قیامت کې تا دا غي د ډلې کثرت راوسته دا غي د تعداد کثرت راوسته ولا يسلم عليهم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای سلام به پناج ګور شیګانی په سر کې صراحت سے یاد کړی دي په دې به سلام ناج اوس ډیر په پنجاب کې چشتیان قادری سلسله تزان منصوبه قادریان د خپل امام مخالفت کوي د وهابیانو سره په اول خط کې خپک لکه مقابله کوي لیکن شیګانو سره وګروال سټیج ته راغواړي د پښتې بشیخ کاری دی بر شیګانو جلسو ته ورځي پنجاب کې بعض سنیان تاسو وګورئ نه سنت خو دې ته نه وایي چې د وهابي مقابله کوي شیعه سره په صف کې وایي څنګه چې د دې مقابله کوي دغه څه بدا شیګانو مقابله کوي د دې دواړو د مین ستال سنت ویل کی د دې دواړو مقابله به روانه کړي
پنیت باندې پنجاب کې د سنیان یو تحریک د سنی تحریک په نوم باندې ثروت اعجاز قادری په نوم باندې د هغې مشر دی. نیټ باندې د هغه دا لیکل شته دي، داسې شیعه ته لاس ورکړی دی، شاته بینر لګېدلی. په بینر باندې لویه لیکایي دا ده شیعه سنی بائی بائی سپاہی صحابه نے آگ لگائی. ځان سنی یادوي، زه سنی بریلی یم او زما او د شیګانو بائی بائی مونږ وروڼه یو او سپاہی صحابه باندې اور ولګېده ځکه مونږ یو ځای شو. سپاہی صحابه ځان ته جماعت هغې سره خپل کار دی، لیکن خبره په دې کې ده چې ته د شیعه سره څنګه بائی بائی. نو معززو د افغانستان په یو ریډیو باندې ما دا اورېدلي وو، ما په یو شورا کې دا اعتراض کړی وو. د امارت بعضې مسؤلینو ته مې دا ویلي وو، ما حکمت عملي یو انداز لري، دا نه چې ستاسو په ریډیو باندې دا راشي چې شیعه و سنی گل یکچه مانیم هر دورا برادر یک وطنیم. دا ترانه چې کوم دی خطرناکه ده چې یو چا ګیره خریلي د هغه ګیرې ته خو بیا دا ورچې چې ورېږه ګیره دې خریلې ده چې ګیره دې کمه کړې که نه، هغه دپاره سزا مقرره ده. او شیعه دپاره دعوت ورکړي چې ما سره شه، وابي ته دعوت ورکړي چې ما سره شه. دا څه معنا لري؟ ای دا ګیره خریل د شیعیت نه لوی جرم شو، دا ګیره خریل دا د وهابیت نه لوی جرم شو چې وهابي دې خر کې نیولی او ګیر خریلو دپاره دې بې ځای نه وي پکې. خو دا حکمت عملي نه، بلکې دا حکمت عملي بالکل د بېغیرتۍ مترادفه ګرځېدلې نن سبا. معززو اهل سنت وپېژنئ، دا د دې دواړو درمیان دی. ګرمي د وخت کم دی، خبرې خلاصه کوم. دارنګې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د امام احمد سے قول پیش کړي. د حنبلي مذهب دی په فقه فروعو کې، لأن امامنا احمد بن حنبل رحمه الله قال، وی زمون امام احمد سے ویلي دي من سلم على صاحب بدعة فقد احبه. چا چې اهل بدعت دواوی اډلو کې هر چا باندې سلام واچولو نو د ورسره محبت وکړه، د ورسره محبت وکړه. او حال دا دی د دې سره محبت کول څومره نقصان لري. دی وی ولا یجالسهم د اهل بدعت سره به نه کیني اهل سنت، ولا یقرب منهم نزدیکیږي دي ورته نه، ولا یهنیهم فی الاعیاد و اوقات السرور، په اختر کې دی اهل بدعت ته مبارکین ورکوي، ولا يصلي عليهم اذا ماتوا چې مړه شي جنازې لري پې نه کوي، ولا يترحم عليهم اذا ذکروا چې کله یاد شي چا وویل فلاني وهابي فلاني شیعه سره غریب شوی دی، دی دې پې رحم نه راولي، دی دې پې خوشحاله شي. بل یباینهم و یعادیهم، بلکې جدایي دې ته اختیار کړي، دشمني دې ورسره وکړي فی الله عز وجل، د الله د رضا لپاره. معتقدا بطلان مذهب اهل بدعه، ولی عقیده به یې دای چې د اهل بدعت دي او د دوی دا مذهب په باطله باندې. بیا حدیث مبارک پیش کوي من نظر الى صاحب بدعة بغضا له في الله ملأ الله قلبه امنا و ایمانا. چا یو شیعه ولیده، وهابي ولیده، بلی ولیده چې داسې ولیده تندی ترش که ورته داسې. اهل بدعت دغه دواوې ډلې دي. حدیث مبارک کې راځي من نظر الى صاحب بدعه، چا چې اهل بدعت ته وکتل بغضا له فی الله، د الله د رضا دپاره په بغض ورته وکتل، ملأ الله قلبه امنا و ایمانا، الله به زړه د سکون او د ایمان نه ډک شي. د ایمانونه ولې کمزوري شو؟ دغه دی چې بس مړی ژوندی پاللو کې موږ او تاسو ډېر کمزوري یو. سبا په کورنۍ کې هم دا کینسر راته لګېدلي وي، کورنۍ نه هم دا خلک بیا چې کوم دی نو ورو ورو پرې ورګډ شي. نو ملأ الله قلبه امنا و ایمانا، زړی الله د ایمان نه ډک کړي. ومن انتهر صاحب بدعة بغضا له في الله آمنه الله يوم القيامة، او چا چې دا دواوی اډلې صاحب بدعت اورټل په یو مجلس کې اورټل، ورځ د قیامت کې به دا انسان د آمینینو نه په ده به هېڅ یره په ورځ د قیامت باندې نه وي. په شوق سبحان الله وایي. ومن استحقر بصاحب بدعة رفعه الله تعالى في الجنة 100 درجة، او چا چې دواوی اډلو کې د یو کس تحقیر وکړه، سپک یې کړه، خلکو یې عزت کړه او د سپک کړه، هلته په مجلس کې سپک کړه، په جنت کې به 100 درجې الله تعالی د اوچتېږي. په خلکو عداوت کې کمال دی ایمان.
پرټلو کې کمال دی، په خندلو کې نه دی. هغه ورځ ما درې دیش تفاسیرو کې دا مسله ولیده، یو کې مې ولیده مې اعتراضه دا بل سوی دا بل سوی دا بل سوی 33 تفاسیرو دا راخستی وو چې من ضحک لصاحب بدعت، چا چې د اهل بدعت دواوی ډلو د پاره وخندل نو یخرج الله الایمان من قلبه، الله به د زړه نه نور د ایمان وباس، په یو خندای د زړه نه ایمان وباس. ګوره دا په زنا کې راځي چې څوک زناکار وي الله نور د ایمان د زړه نه وباس، بس شکل شي مردار شکل مردار وي. او دا د اهل بدعت متعلق چې څوک په رون تندي او سملاويږي په خلو تندي ملاوي دا غي متعلق 33 تفاسیر کې دا مولیدل چې دغه انسان الله تعالی د زړه نه د ایمان نور وباس، د ایمان نور. کم څوک چې په عقیده باندې کله کې څومره نورانی کړه وړه باندې دومره کمزوري ښکاری، په کړه وړه به ترنګ نه به توري سبي او بس ته چې وته ګوري خوند بدر کوي، هغه شکل به خوند در کوي. ولی هغه په دن نظر کې د اهل بدعت سره دښمنی رټي، په توش تندي او سملاوي پرون تندي نه ملاوي، الله په مخ کې نورانیت چولې د زړه نوري مخ طرف کارش. او چې کم خلق دی خلکو سره په کولو تندي ملاوي الله د مخ نه غ نور د ایمان وبس. ومن لقيه بالبشر او بما يسره فقد استخف بما انزل الله على محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د دې دواوی ډلو سره په کولو تندي ملاو شول نو د هغه قرآن تسبقو قتل کم چې په محمد مصطفی نازل وي، دا د قرآن تسبقو قتل. دا نبی اسلام ولی دومره غصه دی؟ دا ټول کلمه وایي کنه، ټول منځونه کوي، ټول حجونه کوي، نو دا ولی دومره غصه دی ورته؟ دی ته پته ده چې د دې امت بیخکندي دی ډلو کړي، کفارو دومره نه ده کړي څومره چې دی ډلو کړي. کدا منافقین د هغې په معیت کې نه وی، دغه ډلې نه وی، دا مسلمانان یې ټوټه کړي نه وی، نن به نه امریکایان دلته راتلی شول نه. بل لنډ مثال کې تاسو وګورئ 15 کاله وړاندې روسیه راغله په افغانستان کې، وابي نه و، پنجپیرې نه و، مودودي نه و، بل نه و، دا مردارۍ نه وي، شیګان تبصوري ذلیل پراته و، نه و دوسې خاص. په یوه خوله د یو ملا په فتوا، د یو پیر صاحب په فتوا ټول را پاڅېدل، په شریکه د هغې مقابله وشوه. 4 کالو کې روسیه وتښتېد، 13 کاله د امریکایانو شوي دي، انقلاب روان دی، امریکایان د افغانستان نه نه تښتېد. دا دې اختلاف او تفرقې لاندې جوړه کړې، دې تفرقې دا فساد جوړ کړی، او دا تفرقه د دې خلکو د لاسه جوړه. دارنګ حدیث مبارک کې راځي والله عز وجل يقبل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. دعاوی اډلو کې چې څوک دن نشي الله تعالی منع راوړي د چې د عمل قبول کی، تر هغه عمل نه قبلې تر سوچ د بدعت د لري نه وتلې یو عمل نه قبل. دارنګ فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمای مال سفیان ابن عیینه اوریدل من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله تعالى حتى يرجع. سفیان ابن عیینه فرمایل چې د یو بدعتي جنازې ته څوک لاړل تر هغې په لعنت ورېږي تر څو چې کور ته واپس شوی نه وي. او بل حدیث کې راځي من احدث حدثا، چا چې عقیدوي بدعت پیدا کړل، او محدثا یې په کلي کور کې بدعتي ته ځای ورکړ، چا په شیعه وهابي باندې په کلي کې ځای خرڅ کړ، کرایه باندې کور ورته ورکړه، او محدثا بدعتي ته ځای ورکړه، هغه دې علاقه کې د خپل مردار عقیده خورول شروع کړل، ځای د ورکړه، فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. فدغه انسان چې د شیعه وهابي بدعتي ته کور ورکړی، یې په خرڅ کړی، یې کرایه ورکړی، فده د الله لعنت دی، د فرشتوم لعنت دی، د ټولو مسلمانانو په لعنت. ځای به نه ورکوي ځکه دنه کینسر جوړي، دا په علاقه کې شر او فساد ګوري، د خیر خو دنه نه ولاړي. ولا يقبل الله منه صرف والعدل. او دغه انسان چې اهل بدعت ته کور ورکړی یا په کرایه یې په خرڅ کړی دی، وی دغه انسان نفلی او فرضي عبادت الله نه قبلوي، بس دا مردود شو. یعنی بصرف الفریضه و بالعدل النافله. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ترجمه کوي چې مراد د صرف نه فرضي عبادت دی او مراد د عدل نه هغه نفلی عبادت دی. معززو دا چند اقوال د سلف او د محدثینو
او د حدیث هغه مضمون ما درته پښتو کې ترجمه ک چې دا دعا وی اډلې او د جماعات دا ما هم دا تیزی پملی بنا باندې وکړه چې 13 جمعه کې یو کس ساده انسان راغلی او هغه ویل چې وکړتي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می خوب کې ولید او یو کس دی ویل چې ته وایا زه په جنم نسب بیان نه اوریدل او وې مجبوری کلم په وم کرت وش پیرا ته ویل چې ورشه غلام حضرت مولوی صاحب ته وایا څلور خبره ورته وکړه درې نورې خبرې شوی اخیری خبره ورته دا ویلی و چې هغه ته وایا چې کم بیانونه لیکول هغه بیانونه مو پرېږدم هغه شان بیانونه وش په مسلسل یعنی دلته راغلم نو وې زه وهابي ما زستا په بیانونو ما توبه ایستلې ده او بیا وکړته مسلسل ما دا خوب کتلې دي نو پدې بنا می ضروري وګڼله چې د اهل بدعت سره نرمینه د پکار تشدد پکار دی مخالفت پکار دی او دغه ریکارډ ځان سرم کوي او دا ریکارډ چې څومره متعلقین دوستان لري هغه ته دا واوروي چې ایمان قوي کول غواړي د دې په دشمنی کې دی او که ایمان بربادول غواړي د دې په محبت او په مړي ژوند کې دی او ما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا